أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم. د مچی علاقه او د گرد و نواح سره تعلق لرونکو سپینګیرو مشرانو ځوانانو ماشومانو طلباء کرامو علماو کورونو کې आवाज اوریدونکو با حیا او با پردا تور سرو خويندو میندو ډیر خوشاله شو چې زموږ مسلمانان د قرآن او د حدیث د आवाज تر غونډيږي او د ټیم وباسي هر طرف ته چې دا فتنه او دا گمراهه او دا گناهونه وینو نو د حق پرست علما او همت ورزيږي دا د کفر غلبه او د کفر زور او د اسلام کمزوري چې وینو نو موږ نیم نه پاتې کیږو خو چې بیا د داسې سپینګیرو مشرانو او د دې کشر نوجوانانو او د دې ځوانانو داسې حوصله او د دین سره یو اوګاو یو موټی ودرېدلی وي نو دا یقینا چې د مؤمن او د موحد مسلمان په حوصله کې د ډېر لوی بړایې او د ډېر لوی بړاپې او د ډېر لوی مضبوطیا سبب ګرځي. او بیا زمونږ دا خوږ رور توحید افضل صاحب ګوره د خاندان مونږ نه پیژنو د رونه اترونه نور مونږ څوک نه پیژنو د سره زمونږ تعلق د دې عقیده دی د قرآن او د حدیث یو عقیده ده او بس دې عقیده د وجه زمونږ ډېر خواره واره ملګري مونږ سره دي او د دې عقیدې نه د لرې کېدو د وجه ډېر نږدې خلک زمونږ نه لري دي او دا د صحابه او د جماعت او د ډلې صفاتو د الله د پیغمبر مجلس کې چې ناس ګولان وګوري سلمان فارسی د کم ځای نه راغلی دی په مکه او مدینه کې د شناختی کارت پته نه لګي سیدنا بلال د کم ځای نه راغلی دی پته نه لګي زبیر صاحب د کم ځای نه راغلی دی پته نه لګي یو عقیده او یو نظریه او یو میشن او یو غیرت او یو جذبه راوچت کړی دي او د الله د پیغمبر د مجلس ګلانه ته جوړ کړی دي. الله تعالی دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث په عقیده باندې رونه جوړ کړي او په دې عقیده او په دې میشن او په دې نظریه دې رب العالمین مونږ تاسو په قیامت کې او په جنت کې اوځي. بیا زمونږ د شیخ فردیس سے په دې سه کې مهنت کوي او داغه مهنت نتیجه نن د خوږو ماشومانو په شکل کې مخه تا ده شاغي د الله تعالی کتاب سر ته رسول دی او موږ تاسو په خوشاله کې شریک یو. نو دا خبره یاد ساته چې دا دنیا په دې کې ډېر خلک مخ کې وو نن تذکره نشتا نن ما او تایو سل کاله بعد په دې نور خلک مزه کوي زما استاد نومو نشان نه کې دي چې قبرونه مو خلک روان کې او بل مقبره په شروع
یو ډله تیره شوې ده چې 1400 کاله وشو، هر منبر او هر محراب کې چې د هغې ذکر راځي نو خلک ورسره رضی الله عنه وایي. دا د صحابه ډله، دا پیغمبران نو دې نه خو خبر یې که نه، د صحابه دا ډله پیغمبران نو. د صحابه دې ډلې باندې په صحابه وحی نه کېده، دا د صحابه ډله دی ته نبوت نه دی ملاو، خو دی د صحابه ډلې د آسمانی کتاب او د محمد رسول الله داسې تابعداري کړې ده چې 1400 کاله بعد نن هم زه ته د هغې د ایمان تذکرې کوو نو ورته پسخېږو. د هغې د زنانو قربانۍ چې ذکر کوي نو په نارینهو غونې زیږ شي، د هغې د زنانو قربانۍ چې ذکر کوي نو په نارینهو باندې غونې زیږ شي. تاریخ د خلکو په ښایسته صحیح لیکلی شي، قسم په الله هغې تاریخ په خپلو وینو باندې لیکلی دی، مونږ ته یې راکړی. نو ما عرض دا کوو ای ځوانانو، ای سپین ږیرو مشرانو، یو شاعر د دې دنیا تذکره ډېر عجیبه انداز کې کړی ده. هغه وایي اشاب الصغیره و افن الکبیره کر الغدات و مر الغشیه. دا زنګور د سحر او ماښام جوټه وخی، اشاب الصغیره و افن الکبیره. دې زنګو ماشومان ځوانان کړل، ځوانان بوډاګان کړل او بوډاګان پناه کړل. نو دې زنګو کې ما او تا پراته یو، د ماشومتوب نه ځوانۍ ته راوستو، د ځوانۍ نه بوډاتوب ته راوستو، بوډاګانې پناه کېدو ته روان کړل. خو زمونږ سپینګیري مشران پوه نه شو چې دنیا څه شی دی، زمونږ ماشوم لا پوه نه دی چې دنیا څه شی دی، زمونږ نوجوانان طبقه لا پوه نه دی چې دنیا څه شی دی. زمونږ تورزرې خویندې میندې او په بازار کې آزاد مخ ګرځېدونکې خور ته پته نشته چې دا زه په کوم ځای کې ګرځم، د دې دنیا حقیقت څه دی، دا دومره قیمتي هم دی او دا دومره ملعون ځای هم دی. که قیمتي ته ګورې دومره قیمتي دی چې پس د مرګه کله انسان گیر شي، دا نه وایي چې زما بینک او بیلنس څه شو، دا نه وایي چې زما جایداد څه شو، دا نه وایي چې زما رشتہ دار څه شو. وی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. الله دنیا ته مې ولیږه خو بینک لنا، بیلنس لنا، جیداد لنا، رشتہ دار لنا، لعلی اعمل صالحا. چې داسې د قرآن او حدیث په درسونو کې دا ټیم ډک کم او ای رب تا پکې رضا کم. جاړي خلق بیا جاړي لیکن موقع د لاس نه تلي. نو عرض داره چې دې قرآن سره مینا، دې قرآن والو سره مینا، دې دین سره مینا، دې دین والو سره مینا، دا ګوره زموږ ستاسو لپاره ضروري شی دی. دې دنیا کې چې ژوند تېرو یقینا چې دنیا ګټل غواړي، خدا دنیا زمونږ ضرورت ته مقصد مو نه دی، آخرت زمونږ مقصد دی. مقصد دومره زیات ضرورت له توجه مه ورکوه چې خپل مقصد پې بیلې. که سړی مړ شي مړ، لس ورځې بعد ته بچو ته ګوره هغې ځان له کاروبارونو روان کړي، خاندي، ښه خرت خندا خېږي، هېڅ پروا نه چې د دې بچو پلار مړ دی. هی خلقو چرته د مړي ښځه مطالعه کې، ځوان سړی مړ شي، ځوانه ښځه ترې پاتې شي، میاشت پس د ښځې په مخ باندې دا آثار نه ښکاري چې د دې خاوند مړ دی، د هغې بله یو دنیا شروع شي. څوک تا پسې جاړي هغه جړا فایده نه درکوي، څوک تا پسې او ما پسې خفه کېږي نه، دا دنیا ده. په دې دنیا کې د خپل آخرت تیارې وکړه، دا نور هر څه د دنیا پاتې دا عرضي دي رونو. او د دې عرضي دنیا ته دومره نه متوجه کېدل چې خپل نه ختمېدونکي ژوند پې خراب کړو. دې د وجه نه یاد ساتئ، د سپینګیري مشران چې کله د دې علماو بیانونو ته کیني، دی په دې نیت کینی چې د عالم نه داسې څه وورو چې زمونږ آخرت پې ښایسته شي. خدا الله تعالی ترتیب ته به حیران شي، په منبر ناست عالم له ذهن کله منځ طرف ته اړولی دی، کله روجې طرف ته اړولی دی، کله نوافل او صدقې طرف ته اړولی دی.
دی تب عالم کل راځي چې زما د مسلمانانو د پاره او زما د ورونو د پاره لومبه د نجات او د خلاصي لار څه شي. نو دا یاد ساته ګلونو د ټولو نه اول مسله چې هغه بس دکو، د ټولو نه اول هغه مسله چې دا غینه بغیر منس پکار ناراضي، دا غینه بغیر زکات پکار ناراضي، هغه عقیده د الله د یووالي او د الله د توحید ده. دا زړه نه دی، زړه په دې زړه کې به د الله تعالی محبت وردن نه کې او د الله مقابله کې چې څومره غیر دي د هغې محبتونه به د زړه نه بار کې. که د الله تعالی کومه مینه ده دا مینه د بل چاله ورکړه نو قرآن وی حبطت اعمالهم، نوی عملونه پریدا ساړه دیم ټول برباد شو. دې د وجنه چې کم خلق وی چې زه د آخرت ته روان شم، زمانه د زما رب رضا شي، نو کمره چې مونږ جوړو، کور چې مونږ جوړو، اول د چت نه شروع کو ګره بنیاد نه وای لګرو وای جی کمره مونږ د بنیاد نه جوړو، نو د آخرت د پر بنیاد چې دی هغه صحیح عقیده ده. چې د کمی کمرې بنیاد کې صرف لوټه پرتی پاګه څوک لانټر چي، پاګه څوک دویم چت کوي، ولی دا بنیاد دور غټ زور لري نه. نو چې ستا په دې عقیده کې شرک او بدعت او ته په د حج بوج واچې حج دې راغورځيږي ګټه ستا چې په عقیده پس مضبوطیږي، بنیاد ګوره په ګټه مضبوطیږي او د ځنې ټیکادارانو رائے دا ده چې په خښته مضبوطیږي. بنیاد پس مضبوطیږي چې په شګه پکې وانه چې په سیمټو کې کرش واچو پیلره مضبوطیږي. دا د دنیا د آبادی د مضبوطېدو سره ده. د آخرت بنیاد پس مضبوطیږي د توحید په عقیده. د زړه کې چې د توحید عقیده زده کړه دا داسې شو لکه په بنیاد کې چې کرش او خالص سیمټ ورواړو او مضبوط سیخان د بګې ځای کړل. دا عقیده دې مضبوطه کړه. نورونو دا خبره داسې په کولاو غوږونو باندې واورئ او د پښتو په ساده جټو الفاظو کې واورئ چې ګورې زمونږ داسې رب دی چې ګناهونه ټول معاف کوي خو شرک نه مني. دا خبره به داسې د زنانو تم رسول غواړي کورونو کې چې زما الله د اویاو میندو نه زیات مهربان دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام په لار باندې روان دی. ستاسو توجه شته؟ د شاته ملګري توجه شته؟ حاضر یې کنه متوجه شمات دا موبایل بند کې چې دا خبره صحیح وکړو. پیغمبر علیه السلام په لار باندې روان دی او یو زنانه دا اور بلی. کله چې دا اور تیزی دی اور له پوکې ورکی دی سره په دې ټوټي باندې او په دې غیږ کې وسره ماشوم نو دا د اور ته خلې نږدې کې او دا ماشوم لري کې او پوکې ورکی نو اور تیز شي. سلور پینځه ځله دا عمل کو یخنی د اور نه بلیږي. پیغمبر علیه السلام سره صحابه دي په لار روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بریک شو، صحابه مو سره ودرېدل. د دې خزه بار بار دا عمل ولیدو. کله خزو ته قتل په دې نیت چې په سترګو کې خیانت راشي او کله کله قتل په دې نیت باندې وي چې سبق حاصل شي. کتو کې فرق دی. الله فرمایي والله یعلم خائنة الاعین. الله تعالی د سترګو پر خیانت او حقیقت دواړو پوهیږي. الله څوک نشي دوکا کولی. نو صحابه د نظر عبرت باندې ورته ګوري. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی ای زما صحابه او زما ملګرو سمو محسوس کړل. صحابه یې د الله پیغمبر دومره ګورو چې دا زنانه ده د اور له پوکې ورکی دا ماشوم زګ رستو کې چې د اور کله بل شنو دا تپ چرته د ماشوم دا پتونو نه سوځي نه خو دا معمولی تپ مور نه برداشت کوي. پیغمبر علیہ السلام ته فرمای الله ارحم بعباده من الام بولدها. زما د اسمانونو والا رب په دې ټول بندگانو باندې د داسې او یو میندو نه زیات مهربانه دی. دا مور په دې ماشوم دومره نه ده ماینه سوره چې د اسمانونو د رب په دې تمامو بندگانو باندې مینه کوي او ماینده په محبت ورسره کوي. صحابي تپوس کې د الله پیغمبرونو دا مور خو د خپل ماشوم له د اور تپ نه ورکی
الله خو به خپل بندگان د جهنم د اور منځ ته وړي پوه به نه شوې د الله مینه کې خو شک نشته خو دا مور خو د خپل ماشوم د اور تپله نه ورکوي او رب العالمین خو به د جهنم د اور ګرمۍ او د جهنم د اور ځواني به په دې خلکو باندې ژوندی کېږي نو قانون د دنیا داسې دی که دا ماشوم د مور جامې وسوځي دا مور یې وجني نه وجني که دا ماشوم په کور کې سالن کټوې الټه تویږي دا مور یې وجني شړی د کوره که دا ماشوم د مور نه پیسې پټي کړي او ځان له پې ډېر ګندونه واخلي دا مور یې د بچیتوب نه وباسي شړی معاف کوي چې یو ځل وجاړي چې مور یې پوه نه شو مور یې وایي بچې بیا مه کوه زه سمانه خو که چېرته کې دا ماشوم ناست دی په کټ کې او دې خپلې مور ته وایي چې ای مورې زما په دې پیدایش کې زما د پلار نه علاوه تا سره پلان کې کاکا او لالا شریک دی نو دا تور سره مور به د داسې ماشوم مخ ته وګوري نوم که څوک د دې ماشوم واخلي دا مور به برداشت کی دا به ورته وایي تباه شي او هلاک شي په مخه مې ونه لګې ما خدا د ګل په شان ځواني سر سپین شو بوډۍ شو ما د سترګو نظر مې لاړ ما خو د ستاسو د عزت او د خپل خاوند د قدر له خاطره پردي سړي ته په ډکو سترګو هم نه دي کتلې په اوچتو سترګو تا زما په هغه ښایسته ځوانۍ او په عزتداره جون باندې د بېحیایۍ داسې داغ ولګو مخ ته مې ونه ګورې پناه شه اوس دا مور د دې ماشوم سوځولو ته تیاره ده د ده شړلو ته تیاره ده دا څه وجه وشوه دا خو مور وه دی خو په ماشوموالي دی ماشوم له د اور تپ نه ورکو نن یې شړلو وجلو باندې خوشحاله ده وجه څه ده د دې مور په عزت کې او د دې مور په حیا کې او د دې مور په غیرت کې دې ماشوم بل څوک شریک کو دې مور دا شریک برداشت نه کو نو د یوې تور سرې ښځې په غیرت کې دا شته چې خپل خاوند نه بغیر ځان سره څوک شریک نه برداشت کوي زمونږ هغه لوی رب چې هغه د دې عرش او فرش مالک دی د دې غرونو د انسانانو او پیریانو مالک دی آب په دې خپل الوهیت کې ځان سره پیر بابا شریک کی کاکا صاحب به شریک کی تور ډیرې بابا به شریک کی علی حجویری به شریک کی شیخ عبدالقادر جیلانی لوی ځوان به ځان سره شریک کی دا داسې لوی جرم دی داسې لوی جرم چې دا رب سره شریک کتل داسې دي لکه په مور چې د بېحیایۍ الزام لګي او قرآن وی چې کله د آدم بچي چې دې د یوې بې حیثیته نطفې نه ما پیدا کو الم نخلقکم من ماء مهین سپکې اوبه وې ګنده دې ته ما پیدا کو هیڅ بابا نه و دې د مور په خېټه کې په خاص ځای کې ما فکس کو هیڅ بابا او انجینیر او ډاکټر نه و دغې اوبو له ما د وینې شکل ورکو هیڅ بابا او زیارت نه و دغه وینه کې دننه ما د اډوکې او د پوزې او د لاس او د خپو د سترګو او د کپرې انتظام په دغه غوښه کې دننه وکړو هیڅ بابا نه و هیڅ زیارت نه و هیڅ نبي نه و هیڅ ولی نه و هیڅ تعویزګر نه و هیڅ کوډمار نه و هیڅ چیشې واله نه و هیڅ عامل نه و هیڅ پیریان واله نه و هیڅ جن نه و هیڅ ملایک نه و یو ځوان او یو مولا او یو ژوندی او یو مړی نه و په دکه ځای کې مې دې غوښه کې پړسوب پیدا کو هر اډو کې مې بغیر د کینچې او د سپړدلو نه د مور په خېټه کې دننه په دې ټولو غوښه کې مې تقسیم کړل اډو کې بیا مې دا غوښه په یو پوکڼۍ کې بند کړه هغه پوکڼۍ ته مې غوړې او نرمې اوبه ور دننه کړې هغه پوکڼۍ مې په خپل کون سره وپړسوله دته مې دنیا جوړه کړه 7 میاشتې مې دې په دې دنیا کې تاو راتاو کو 40 ورځې ورسره نورې شوې اتو میاشتو ته خبره ورسېده اتنیمو میاشتو کې مې د مور د نوم نه د دې نوم سره خوراک سیستم ورسم کو پوکې پکې پوکوالی شو ساه ورکې راغې تمامې دنیا ته پته نه وه چې دا ماشوم دنیا ته څنګه ټرانسفر کو ثم السبیل یسره الله وایي یو ناشنا لار مې اسانه کړه نه دې مې په تکلیف پویه کو نه مې مور په تکلیف پویه کا دنیا ته مې راوستو بیا دې د خپل مور پیو پسې خپه و د هغه دننه خوراک پسې خپه و د یو نوم په ذریعه به خوراک ورته هغه یو نوم کټ شو 2 چینې دلته ولګېدې 2 چینونه چې مې کله بندو نو بیا یې ژړل چې دا پوارې بند شوې نسه
نظر می ولا کلاو کو چې تمام کائنات کې ستا خوراک پروت دی، په دې ونو بوټو کې ستا خوراک دی، دې ځمکه کې ستا خوراک دی، بره د اسمان په اوبو کې ستا خوراک دی. تمام نظام مې ورله جوړ کو دې چې جمعات ته لړو 2 رکعاته نفلو کې سجده او رکوع یې ماته وکړه، هلته یې لاس اوچت کو چې ای د بغداد شاهي میرانه ما د نیولې لمن ستانه، وی زور د زیات دی د هر چانه او را رسیږه بالوانا. اے انسانا اللہ تعالیٰ فرمائی قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان ہلاک شے ما اکفرا سلوئے نا شکر وخطے، زناور تو گورا ونو بوٹو تو گورا، په کائنات کې دا غداری دا الله سره هیڅ چا نه دا کړي چې رب العالمین سره شریک پیدا کی. دا غداری کې کوي نو دا سپینګری بوډای کوي، دا غداری کې کوي نو دا تور سره خور مورې کوي، دا غداری کې کوي نو دا نوجوانې کوي. نو سمو خیال دې په دې عقیده سره خلاص شو که خلاص نه شو چې زمونږ رب العالمین چاته محتاج په دې نیکانو اولیاءو په دې باباګانو کې او په دې لوی لوی زیارتونو کې رب العالمین خپل الوهیت چاله ورکړي، او د الله تعالی سره په انبیاو کې او په اولیاو کې په ژوندو په مړو کې څوک د الله سره شریکو، د نارینه او زنانه اولاد ورکون کې، د قرض خلاصون کې، د پټ غل معلومولو والا بے د رب العالمین نه په کائنات کې بل څوک. دا عقیده ضروره استاد ته بنیاد مضبوط کو، اس په لانټر چوا چت په جوړاوه د حج، چت په جوړاوه د منس، چت په جوړاوه د روزي، چت په جوړاوه د جهاد، چت په جوړاوه د نیکو اعمالو، رنگ ولا ورکوه د ذکرونو، سیلنگ پکې کور اور د اذکارو. اوس به تعالی دا پیدا درکې ځکه چې ستا بنیاد مضبوط دی. اور پاتې شو دا چې ستا په عقیده کې انقلاب د قرآن نه دی راغلی، نو ګوره یاد ساته بیا د ستا دا ټول عملونه برباد دي. تر دې دومره خطرناک عمل دی دا شرکو چې محمد رسول الله تعالی د انبیاء شان ذکر کوي په دې امت مبارک کې. یونس، نوح علیہ السلام، موسی علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، هارون د ټول انبیاء شان ذکر کوي. الله فرمایي فضلنا بعضهم على بعض، هر پیغمبر په بل باندې ناشنا طریقې سره اوچت دی. خو آخر کې رسول الله ته وایي لئن اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. کد انبیاء د پاک جماعت هم بالفرض والمحال شرک کو نو د نبی عملم د شرک ماهده نه ټینګي. زما استاد ټینګي دا قران چې دا کم ماشومان اوس د کړه ده دا د عقیده درس ورکوي. رونو کوشش وکړه صرف د دنیا په دې ګټلو پسې مکیږي، صرف دنیا پسې به نه لګو. ډیر لوی عقیده د قرآن او د حدیث په شکل کې موجود ده، او دا سلفي علما وختي او کس ناشنا خبره وکړه ما ته وی مفتی صاحب دا ځمکه په نن دور کې د اسمان اوبو باران ته دومره نه ده تګي څومره چې دا خلک سلفي دعوت ته او د قرآن او د حدیث د دعوت ته تګي راځي. د باران دومره ضرورت نشته څومره چې د دې ښایسته عقیدې ضرورت دی، او دا ښایسته علما تاسو ته دا عقیده بیانوي. یاد ساته زه دا مثال ډیر ورکوم. په میله کې چې کومه ګوړه خرڅېږي په دې ګوړه کې خو خراب دواړه ګوړه یي که نه، د رنګکاټ والا او بې رنګکاټه ګوړه پکې یي او د 400 دا ګوړه پکې هم ډېره مشهوره ده. چېرته داسې سپینګیری مشر دې لیدلی دی چې هغه د کور نه ګوړې پسې وتي او تش تور راغلی او دا یې ویلي چې یاره میله کې هر قسم ګوړه دي پته پکې نه لګي بغیر ګوړې رالم. داسې څوک شته چې د میلې په ګوړه کې ته خو خراب پیژنې نو په دې دین کې خو خراب ولې نه پیژنې؟ دا خبره چرته ونه کوي چې مولان دی او جګړې دی او مړه د دې خواله مه ورځئ. نه، دا جګړې به وي، دا فسادات به وي. په دې جنگ کې ته د حق تلاش وکړه. دې کې د چا په ډله جنگ دی، دې کې د چا په تنظیم جنگ دی، دې کې د چا په اکابر او مقابرو جنگ دی، دې کې د چا په مفتابهي اقوالو جنگ دی. او دې جنگ کې یو جګړې والا چغه وي چې اے خلکو الله لراشه، اے خلکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشه. په دې جنگ کې سوچ وکړه، جنگ کې خامخا یو طرف حق وي. څنګه چې په میله کې د ګوړې غل پیژنې نو د دین غل اومو پیژنه. او دا قرآن ویلی دی ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. د ډیرو لوی لوی علمونو خاوندان په خلکو باندې حق پټي او د خلکو مالونه خوري. دا زمونږ دین دی رونو، ځان به تنګو نه.
دې ته به کار وایو. څوک چې د خپل دین ته کار وایي که نه دی دین ته مونږ کار نه دی ویلی، ته ورپسې ولګه چې زه حق معلومومه، ته به په خپله پوه شې چې د یو اسلام کې دا څلورو ډلې چا راوستې. وایي دا پکې څلور مذهبه دي. په دې څلورو مذهبو کې دننه بیا ابو منصور ماتوریدي او امام اشعري دا خلک چا تقسیم کړل. بیا په دې کې دننه د حیاتي او مماتي اختلاف چا راوستو. بیا په دې کې دننه د دیوبندي او د غیر دیوبندي اختلاف چا راوستو. ته چې کله دې دین ته ورننوځې او دې ته داسې کار وویې لکه د میلې ګوړې ته چې کار ویلی دی، دې ته داسې کار وویې لکه د جوارو تخم ته چې کار ویلی دی، او ده پسې تله راوالې، ته به په دې خبره باندې ورسې چې زمونږ دین قرآن او حدیث دی، او د قرآن او د حدیث مقابله کې چې دا څومره ډلې او مذهبونه او تنظیمونه دي دا خلکو د خپل جیب دپاره دی، د دې اسلام سره څه کار دشته. انشاءالله د دین تابعداري خو به کوو که نه. تاسو موږ ستاسو دپاره ضروري امر دی رونو چې ګوره د قرآن او د حدیث تابعداري وکړو. او هر کس ګوره یاد ساته، هر کس دا کله کله خیال کړي سعودي ته چې بې هنره کس لړ شي، کار روزګار هم سم نه وي خو چې هنر یې نه وي او تعلیم یې نه وي او سعودي ته لړ شي، دې صاحب سوچ کوي کاش چې زه واپس شم تعلیم وکم او هنر زده کم. وایي که نه وایي؟ دا د دنیا پسې افسوس دی. د هغه چغې ته وګوره ټلیفونونه کوي او جاړي د ځانه سره چوکوي. ای خلقو چې داسې په بېدینۍ کې قبر ته او آخرت ته لاړ شه که نه، نو قرآن ګواه دی. وایي دا مړې چغې وایي ارجعوني ارجعوني، الله ته ما یو ځل واپس که ټول جن په سجده باندې به تیر کم، خو دې ځل ما واپس که ای الله. نو دا افسوسونو ورځ را روانه ده. یوم الحسره ورته قرآن کې ویلي دي. دا افسوسونو ورځ را روانه ده. د هغه افسوسونو د ورځ نه مخکې هوښیار سړی دې ته وایي چې د افسوس نه مخکې خپل تیاري وکړي. دا قرآن زده کې، دا حدیث زده کې، او یاد ساته دین هغه دی چې الله ویلی دی، دین هغه دی چې محمد رسول الله سلم ویلی دی. زه آخري خبره کوم، خو که تاسو ټول ماله جواب راکوئ آخري به وي، او که تاسو جواب نه راکوئ نو تاسو له دا چل درځي چې ځان موده کړی دی، او ما له دا چل راځي چې لګیا ویم. لکه زه مېلمه یم، تاسو ته به ځان ښه ښکاري چې ما ته وایي چې استاد جي بس یې که. په خبره پوهېږي که نه؟ دا عوام نه دي دا چې دین ته ناست دي نو تنګېږي، او که چرته په یو حجره کې میلس کېږي که نه، حجراګان ګډېدو له راغلي نو بیا لکان هم ورځي، بوډاګان هم ځان صحیح زو، ښځې هم وایي لږ ډنګ دي تیز کې چې مونږ یې کوټه کې وورو بره ورته ناست دي. خو د دین مسله چې راشي که نه نو بس هسې د یو بل په زور باندې راغلي. خلک خبره کوي پخوا چرته دا خلک داسې لارې په غاړه ولاړو نو اوبه به یې دی، نو ماشوم اوبو ته پرېوتو، چې ماشوم اوبو ته پرېوتو نو ماشوم مړ کېدو. نو یو کس اعلان وکړو که چا دا ماشوم راوچت کو هغه له 50 روپۍ انعام دی، دی که یو بوډا ورټوپ کو. نو چې هغه راووتو نو خلکو وی سړی دی خو راولی انعام وله ورکوو. هغه وی انعام سره بیا ګورو الله هم خانه تا خانه که دیګه چا راکړه. هغې وی سړی مونږ فکر ته ثواب دپاره ټوپ کړو، خو ته په دیګه راغلی. نو مونږ د دین ځای ته راځو نو هم په دیګه راځو، د ثواب خبره ختم شوې ده. چېرته عالم بیان اوږد کړی نو چې بیان د عالم اوږد شنو دا خلک داسې نمبر په نمبر کې اړی ترخ کې نیولې او روانو. بس آخر کې استاد جي د جومات پاتې شو، بیان کوونکی او کته توحید افضل صاحب بچن یو مخلص ملګری پاتې شو. نو هغه مولا وی دا ټول څه بېوقوفه خلک دي، الله دې غرق پر کړي. بس یو ته پکې د سړي بچی چې کېناستې الحمدلله مسله دې اورېده. او استاد جي خفه نه شي، ما نه یو غلطي شوې ده. وی څه وی ته چې په دې ممبر کې ناستې ما د څادر خور کو هیزو څادر ته پته مناسته دا شیخه ته پرېږده او زمام صبر تمام دی. نو لکه دا خلک دا عادت ختم کې چې ته عالم بیان اوږد کړو نو خلک وی ماشومانو ته مبارکي ورکوله چې د ماشوم ختم مبارک شي، ختم مبارک شي. یو بوډا آواز ورکوي د بیان دا ختمېدل مبارک شي، ځکه دا یو غټ کار شو چې بیان ختم شو. نو یاد ساتئ مسلمانانو دا زمونږ دین اسلام دی، دله ټایم ورکوه. پټي کې رمبې پرېږده او دې ته راځه، یوې پرېږده او دې ته راځه، جغ او مانج دې په پټي کې پرېږده او دې قرآن حدیث له راځه، دکان دې بندوه او دې قرآن او دې حدیث له راځه، نوکرۍ کې دې چوټي اخله او دې قرآن او دې حدیث له راځه. دا هر څه پاتې دي، قسم بالله چې دا وخت بستانه مخکې رواني. نو عرض مې دا دی آخري تپوس ته نه کوم، تاسو ټول به ماله جواب راکوئ.
صحابه کرام بغیر د شک او د شبهه نه ټول جنتیان دی او کنه دي؟ بیا وای صحابه کرام یقینا جنتیان دی او کنه دي؟ د صحابه کرام په وخت کې څلور مذهبونه وو، پاټه او تنظیمونه وو، پنځپیریان وو، دیوبندیان وو، تبلیغیان وو. صحابه کرام بغیر د دې څلور مذهبو په کومه لار جنت ته تللي دي؟ هغه لار معلومول غواړي. هغه لار د قرآن او حدیث رونو د ډلو نه کلار شي، د تنظیمونو د پاټو د جنډو د زنده‌باد د مرداباد نه کلار شي. مونږ سره دومره ټیم نشته چې د ډلو تنظیمونو سپورټونه وکړو. مونږ سره لغون د ټیم دی، هغه په قرآن او حدیث ډکول غواړي. ان شاء الله ډکو به کنه به ډکو. دا شیخ پردیس او دا علما ټول راغلي دي، دی د قرآن د حدیث आवाज اوچت کړی دی. د مال په ذریعہ به کلک تعاون کوي کنه به کوي؟ د بدن په ذریعہ به کلک تعاون کوي او کنه به کوي؟ او دا ماشومان او دا کشران نسل خپل بچان به ادارې ته د قرآن او د حدیث ذکر لپاره را لېږي کنه را لېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا